قد يكون له اعتبارات مختلفة يكون الحكم عليه بشيء مفيدا بنظر إلى بعض تلك الاعتبارات. تحقیق ذلك سره د دې زاړه جواب تفصیل کوي ځکه زوړ جواب په دې مبني و چې کله طرفینو د جملې اسمیه کې تمیز پیدا شي په دې تور چې مبتدا نه مراد وجود اعتقادي وي خبر نه مراد وجود نفس الامری بیا حکم صحیح ده او دا نسبت نظری ده چې حقایق الاشیاء ثابته دا معنا چې اشیاء موجودات ته وایي دی وجود نه مراد وجود اعتقادي او دا داسې نه چې یو تعویل ده بلکې همیشه دا داسې کیده چې موږ حکم په شای کونو په اعتقادي وجود کو دا کومه عقیده کې وجود راځي چې دا ذات ده دا اعتقادي وجود دې باندې حکم کوو چې دا موجود ده یعنی بار ګرځي نفس الامر مړی ستا نو مړی وجود اعتقادي ده او ستا معنا په نفس الامر کې نو کله چې مبتدا خبر منځ کې تمیز پیدا شي په دې تور چې مبتدا په یو اعتبار واخلي چې وجود اعتقادي ده خبر په بل اعتبار واخلي چې وجود نفس الامر ده بیا به حکم صحیح وي ځکه به صحیح وي چې دا مسله مخاطب ته فائدہ ورکړي مبتدا خبر سره عین نه دی یو نه دی حتی چې دا نسبت بدیهی سي ځکه نسبت ته شی نفس ته بدیهیات نه ده لکه ته وای زیدون زیدون یا وای الوجود وجود دا د نسبت ته شی شته د عینیت لوي عین لور سره عینیت وال نسبت بدیهیات نه ذکر ده چې سلب شی نفسي محال ده نو کله چې مبتدا خبر منځ کې فرق وي او تمیز پکې په دوه اعتبار یې واخلې مبتدا وجود اعتقادي خبر وجود نفس الامری پیدا مسله هم ټیکتا مخاطب ته فائدہ راځي دې خبرې دغه جواب تفصیل کې په تحقیق کړه او خصوص نه کلام نقل کې عموم ته چې ودا خاص مسله څه کې چې حقایق کله شی ثابته عام خبر راځي چې کوم مبتدا خبر من کې تمیز نه و بیا حکم لغو ولا ذکر یا خو نسبت بلا عینیت ده اکه مبتدا خبر من کې تمیز و بیا حکم ټیک ده او مخاطب ته فائدہ راځي ځکه مخاطب نه ونه خبر ته ونه خبر ولی مبتدا خبر یونی لکه زید قائم مخاطب ته فائدہ ورکړه کته زیدون زیدون ما مخاطب ته فائدہ نه ورکړي وای دا نه خو خبر ته زید زید ځکه نسبت بلا نیت ده سلب شی نفسي محل خامخا وجوبا ورته ثابت نو د دې خبرې تفصیل کوي خصوص نه کلام نقل کوي عموم ته او دا څه وایي چې یو حقایق الاشیاء مسله څه کوي عام مسله دا ده چې مبتدا خبر منځ کې تمیز پیدا شي بیا حکم ټیک ده اکه مبتدا خبر من کې تمیز نه به حکم نه رسي لکه دا مثال سره واضح کړي لکه انسان چې ته د جسم ما واخلې دا انسان یو جسم ده اوس به حکم کې په حیوان ناطق سره یا په حیوان سره دا ټیک ده ځکه مبتدا کې خو حیوان نه وکړي مبتدا انسان خو په حیثیت جسم دی واخل چې دا یو جسم ده او جسم کې حیوان نشته نو بیا دی حکم پوک چې انه حیوان یا دی حکم پوک چې حیوان ناطق دا حکم ټیک ده ځکه مبتدا عین خبر نه ده ولی مبتدا انسان دی جسم ما واخسته ا جسم ما کې نشته حیوانیت نو حکم په حیوانیت لغو نه سره ځکه مبتدا عین خبر نه اکته دا انسان اول نه حیوان ناطق واخ بیا حکم په حیوان ناطق سره کې نو دا لغو ولا ځکه مبتدا عین خبر ده ان نسبت بالعینیت بدیات ده دا ور او تحقیق ذالک دې جواب تحقیق ده تحقیق دا ده چې خصوص نه کلام نقل کوي عموم ته هر څه چې مبتدا خبر من کې فرق پیدا کوي به حکم ټیک ده تو فرق نه به حکم نه ده ټیک ان شی قد یکون له اعتبارات شای چې هر شای وي
د لپاره د اعتبارات مختلفه اعتبارات معنا صفات مختلفه يكون الحكم عليه بشيء مفيدا چې حکم عليه په دغشي باندې بشيء قبل خبر سره مفيدا فائدہ من مخاطب ته فائدہ راکړي بنظر الى بعض تلك الاعتبارات په خیال کول سره بعض دغه صفات ده چې مبتدا کې بعضی صفات واخلې بعض اعتبارات من صفات پکې واخلې به حکم بشین په خبر سره حکم فائدہ من دون البعض نه په اعتبار د بعض نور صفات سره ځکه بعض نور صفات په مبتدا کې داسې وي چې عین خبر وي کل انسان اذا اخذ من حيث انه جسم ما اذا انسان اخذ من واخل ذهن کې یعنی لحاظ او کې سوچو اذا اخذ لوهذا اذا ذهن کې واخذ لاسي من حيث قدر صفات چې انه جسم ما چې دا جسم ده نو جسم ما کې حیوان نشته کړ نو کان الحكم عليه بالحيوانيت مفيد به حکم په حیوانیت مفید ده ځکه حیوان په جسم کې نشته نو مخاطب ته فائدہ ورکړي واذا اخذ من حيث انه حيوان ناطق اچتی انسان مخکې نه حیوان ناطق واخلي حیوان ناطق کې حیوان شته اوس بیا وایي چې حیوان انسان چې حیوان ناطق ته حیوان ده حیوان ده نه دا نه فائدہ ده ځکه حیوان خو عین حیوان ناطق ته چې حیوان ناطق ته به نسبت بلاینیت ومن حيث انه حيوان ناطق په دغه اعتبار چې واخلي چې د انسان حیوان ناطق ته کان ذلک لغوا به حکم په حیوانیت لغوا ده ځکه حیوان ناطق کې حیوان پروت تکړه یا دا مقصد یا دا چې تحقیق ذلک سره بل جواب ته اشاره کوي بل جواب دا یا کای کله شای ثابتتون سوال نه بل جواب کوي سوال خدا و چې کای کله شای خو وجود ده ځکه حقیقت خو عین شای ده شای معنا وجود ثابتتون معنا وجود مبتدا عین خبر نو حمل لغو ده ځکه دا نسبت بالعینیت ته لغو ده مخاطب ته فائدہ نه ورته نو د تحقیق سره جواب کوي یو جواب هغه وکړه چې اول وجود اعتقادي دوم وجود نفس لري دوم جواب دی کوي تحقیق سره دوم جواب حاصل ده چې مبتدا ماخوذ بالعلم ده خبر ماخوذ بالوجود ده یعنی مبتدا چې الاشیاء ده موجود دا به موجود من حيث العلم واخلو ثابتتون چې کوم موجود ده دا به وجود په نفس الامر واخلو نو به جواب حقایق کله شي یعنی موجودات مش په علم کې دي ثابتتون موجوده په نفس الامر نو اول اشیاءونه موجود علمی مواخذه ثابتتون مراد موجود نفس الامر مواخذه نو دا معنی چې موجود علمی چې دي مش په اذهانو کې ثابتتون دا په نفس الامر کې موجود دي مبتدا نه خبر نه نسبت نظری سره مخاطب ته فائدہ ورکړي دا دوم جواب دی څنګه وایي دا وایي شی پر اعتبارات یو اعتبار علمی یو اعتبار نفس الامر شی پر مختلف اعتبارات من صفات حیثیات من کی صفات دا شی په دغه حیثیت یعنی په دغه صفت جواب په دغه حیثیت په دغه صفت نو شی پر اعتبارات صفات مختلفه یو صفت العلم یو صفت نفس الامر نو مبتدا په صفت العلم مراد ده خبر په صفت نفس الامر مراد موجودات علمی موجود نفس الامر لکه مثال درکې چې ګوره عام تو سوچوګه على سبيل العموم چې مبتدا من حيث العلم خبر من حيث نفس الامر دا ټیک دي لکه اوس مثال کې درکې انسان چې ته جسم ما واخلې یعنی معلومه واخلې په جسم ما من حيث العلم واخلې علم واخلې په حیثیت جسم ما سره اته حکم کیا په حیوانون سره دا ټیک تا نو حیوان نفس الامر دا جسم ما ماخوذ د اخذ بنا لحاظ من علم یعنی چې ته انسان ماخوذ کیا معلومه کې په جسم ما سره دا یو جسم ما ده تاسو معلوم ده او دته حکم نفس الامر دا ثابت چې حیوان دا ټیک
په پیاز په خبر نو حیثیت بدل څه مبتدا خبر بس دا صحیح اکه چې انسان ته واغله په حیوانون سره او حکم هم په حیوانون کې په دلته په دغه صورت کې بیا بدواړه نفس الامر اخلي چې ته واغله حیوان په نفس الامر کې حکم د حیوان کې په نفس الامر یا واغله حیوان په علم کې او حکم د حیوان کې په علم کې دا غلط ده څنګه دواړه سره یو څه دغور په تحقیق ځاله کې دې جواب تحقیق ده ان الشيء قد يكون العبارات شبه صفات مختلفه يكون الحكم عليه چې حکم په دې شای بشین په خبر سره مفیدا فائدمان په نظر سره بعضو دغه صفات ده دون البعض نه بعض نور صفات ده کل انسان اذا اخذت وايخله يعني من حيث العلم اخذ من له هذا لحاظ علم تو لحاظ ذهن کیږي اذا اخذت لحاظ وکي معلومه کې من حيث انه جسم ما چې جسم ما ده نه معلوم من حيث الجسم ده وجود علمي جسم ده نو کان الحكم عليه بالحيوانيه في نفس الامر مفيد چې کوم په حیوان کې په نفس الامر کې دا ټیک ده ځکه وجود علمي کې دا خبر نشته واذا اخذ من حيث انه حيوان ناطق چې انسان مخصنه معلوم بالحيوان ناطق کې او حکم کې په حیوانیت سره په علم کې یا حکم کې حیوانیت سره په نفس الامر کې دا نفس الامر واخلې مبتدا یا دا علمي واخلې خبر علمي وي لغوا دا لغوا والعلم بها متحقق اوله مقدمه ذکر کړه اوله مقدمه مقصد دا چې سوفسطایانو ته وایي په عام خطاب کې چې موجودات څومره په اعتقاد کې دي څومره موجودات تاسو په علم کې دي دا مسجد دا انسان دا حیوان دا خودل علمي دي کړه چې ته غیر خو هغه سر نه خبرې کوي علم نه یا په خې خبره دې چې پته ای دا اسمان دا مزکا دا حیوان دا انسان دا ته په علم کې وي یا ته په عقیده کې وي عقیده هم علم نه په علم نه دا موجودات څومره چې دي تا په علم کې څومره چې تا په عقیده کې پراته شیان دي سوفسطایانو دا واو ثابتتون دا ټول په نفس الامر کې دي قطع نظر اعتقاد عقیده نه علاوه څه کته نه عقیده لري بیا څه کته عقیده نه لري چې اسمان څه مې لره په اسمان په نفس الامر کې دا کته څه نه مانو نو یا تاسو وهم ده چې مبتدا خبر دواړو نه انکار ده یا تاسو ضد ده چې خبر نه انکار ده مبتدا باندې اقرار ده یا خو سوفسطایانو تاسو نه منو نه علم منو مبتدا ول چې دا موجود مش په علم کې دي دا نه منو یا موجود مش په عقیده کې دي دا نه منو مبتدا نه منو وای وهم ده وهم دې ته وایي چې عقیده خلاف دوم نه پسې منو ثابتتون چې نفس الامر کې موجود دی وای وهم ده نو سوفسطایانو تاسو مبتدا نه منو اعتقادي او علمي وجود خبر نه منو چې وجود نفس الامر ده وای دا ټول وهم ده یا مبتدا منو خبر نه منو مبتدا منو چې وجود علمي شته اعتقادي وجود شته او نفس الامر نه منو دا ټول غلط دي دا ټول غلط دي موجودات چې مش په علم عقیده کې دي دا ټول په نفس الامر کې تاسو وهم یا زید او تکبر پر هیڅ علاج نشته سیوا دې دینا چې موږ تاسو ورته واجو چې ورته مواجو بیا به اقرار وکړو څو دا خیان ستا په نفس الامر کې ستا په عقیده کې دومره مسله وسته چې دا ولا بنیادی مسله دا ذکر کړه چې مخلوق ستا دومره بنیادی مسله دا ذکر کړه چې دغه مخلوقات او دغه کائنات د اسمانونو مځکه حیوان انسان څومره کائنات ته په نظر په علم کې دي په نفس الامر کې دي د ټول تصور مستا بیا په دې باندې تصدیق علی سبیل الیقین ده د ټول تصور مستا حاضر ده سماوات تصور ذکر تصور انسان تصور خو استه کنه دا ټول خیالاتو کې تاسو اذهانو کې چې شان دي خدای تصور ده ابیا ټول باندې موږ تصدیق علی سبیل الیقین ده چې دا سم موجود دي په نفس الامر کې په صفات سره موجود دي چې دا حادث دي او ممکن دي صفت الوجود مو یقین ده په دا ستا
بصفت صفات یعنی حادث په حدوث مو یقین ده په دومره یقین ده چې دا ممکنات دي دا دومره مقدم دومره دې په ذکر کوي چې دا ولی عبارت ده چې حقایق الاشیاء ثابته دي دا ورسته ده مقدمه الدلیل ګرځي انی دلیل جوړي هغه پر دا مقدمه ګرځي عقیده مقدمات د دلیل کی تصدیق او تصور دواړه ده چې مقدمات ته دلیل وتا ته حاصلې په تصور سره هم او په تصدیق سره ځکه دا وایي چې تصدیق مو راسته کنه ځکه چې د دلیل مقدمات ته مجهولي نه دي تصور یا نه دي تصدیق کو په به څنګه نتیجه ورنر باندې په نتیجه نه در باسره ځکه نتیجه نه مقصود حصول د تصدیق په نتیجه ا تصدیق په نتیجه فرع د تصدیق ته په مقدمات او د تصور د مقدمات دا ممکن والعلم بها متحقق او شرکایت د متن ترجمه کوي والعلم بها متحقق د دو متن څه ترجمه ده شرکایت وايي چې العلم کې الاسلام استغراقي دي تصور تصدیق دواړه مراد دي استغراق نه مراد استغراق شخصي نه ده بلکې استغراق نه مراد استغراق نوعي ده یو نوع د تصور دا دامر حاصل ده ایوه نوع د تصدیق ته دا مستحصل ده استغراق شخصي ځکه نه چې دا مقدور نه دي د مخلوق شخصي استغراق چې د هر جزئی مستعلم ده هغه تصور مو مستا تصدیق مستا جزئیات الله متناهي دي نو لا متناهي تصورات لا متناهي تصدیقات دا مقدور العبد نه دي ان دا د مخلوق په قدرت کې شته ځکه الاسلام په علم کې استغراق نوعي ده نه استغراق شخصي ده دا مراد ده چې نوع دي تصور او نوع دي تصدیق چې د حقایق سره تعلق ده دا موږ متحقق ده او دا موږ ستپ نفس الامر کې والعلم بها کې سره کې دا ترجمه ورواتی چې الاسلام په علم کې استغراق پر دي مراد ته تصور تصدیق دواړه دي او مراد استغراق نوعي ده نه استغراق شخصي ده ځکه اشخاص تصورات او تصدیقات لا متناهي دي دا نه دي مقدور العبد نوع دي تصور نوع دي تصدیق دا حاصل ده ځکه چې یو فرد تصور حاصل کې وزن او حاصله چې یو فرد تصدیق حاصل کې هونه حاصله تصدیق خو ځکه ذکر کوي چې مقدمه الدلیل به مصدق وي تصور ځکه ذکر کوي چې تصدیق فرض تصور ده تاسو خو تصدیق نه حاصل دي چې تاسو تصور نه کړئ صحیح البته مولوی صاحب مخامخ کوټه ته ورسه دا څنګه چې مخامخ کوټه ده نظیر صاحب دوال ته ما کوټه څه نه نو تصدیق خو ځکه مراد ده چې مقدمه د دلیل به مصدق وي التصور ځکه مراد ده چې تصدیق فرض تصور ده ولی اطراف التصور بقیا مبتدا د خبر دی نسبت پس به تصدیق علي دوم کاردا کې شرکایت چې دا به حاضر حقایق تراجه کوي ځکه دا ظاهرا ذکر د حقایق الاشیاء یو دوم دا چې مبتدا ده اهمیت لوجنا ضمیر حقایق سره راځي اوس تصور تعلق کو حقایق سره صحیح ده ځکه تصور تعلق مفردات سره ای حقایق مفرد دي مفرد دا معنی چې قضیه نه ده او تصدیق تعلق حقایق سره څنګه ځکه تصدیق تعلق مسائل سره ای مسئله باندې سړی تصدیقي قضیه باندې جمله خبریه باندې حقایق مفرد دي په معنا د نفي د قضیه سره قضیه خو نه ده نو العلم بها علم په حقایق باندې چې تصور د حقایق صحیح ده لوجه چې تعلق ته تصور نه مفرد سره خو تصدیق د حقایق سره نه جایز جواب دا ده چې ضمیر خو حقایق سره راځي ده تصور تعلق حقایق سره صحیح ده تصدیق تعلق سره صحیح ده به اعتبار الوجود یعنی حقائق به اعتبار الوجود چې انها موجوده
حقائق باعتبار صفات بأنها ممکنة وحادثة دا متعلق بالتصدیق حالکه چې ضمیر حقائق ته راځي دا تعلق کې تصدیق باعتبار الوجود تا دا خو راجع مرجع کې خلاف راغلی ضمیر حقائق ته راځي نو په کار دی چې تعلق کې تصدیق حقائق سره ته وای باعتبار الوجود و باعتبار صفات جواب دا چې وجود د حقائق عین حقائق دي کنه بنا په دې چې وجود عین ماهیت متکرر ده ماهیت متکرر څه وایي یو ماهیت ته وایي چې من شول امتیاز چې تا په ځین کې امتیاز راځي ورنه لکه ته ما ته ګورې نو تا ځین کې یو امتیاز راغلی زه تا ته ګورم امتیاز راغلی متکرر معنا من شول امتیاز منشأ د امتیاز په وجود ده وایي منشأ د امتیاز په دا وجود ده کنه دا تا وجود او معلومه ده چې ماهیت متکرر دا وجود په خپل ده نو ضمیر حقائق ته راځي د باعتبار الوجود او وجود د حقائق او عین حقائق بنا په دې چې وجود عین ماهیت متکرر ده کوم ماهیت چې متکرر منشأ د امتیاز دي خدا په خپل وجود نه عبارت ده یا دا چې تصدیق په حقایق باندې باعتبار صفات چې امکان حدوث تا امکان حدوثم منتزاد نفس ماهیتنا نو دا په حکم د نفس حقایق کې نو دا مطلب چې ول علم بها تصور د حقایق او تصدیق په حقایق په اعتبار الوجود چې انها موجوده تصدیق په حقایق په اعتبار صفات چې انها حادثه و ممکنه متحققون دا مرستا ذکر ویل ول علم بها ای بلا حقایق تعین مرجع وکړه دی وای من تصورات او تصدیق بیا او بیا حواله دا بیان دی استغراق چې الف لام په علم کې استغراق دي العلم بیا علم پاکایکو من تصورات چې تصورات ته حقایق دي یو نو او تصدیق بیا التصدیق په حقایق د باعتبار ثبوت پورته نقطه وټوي هي باعتبار الوجود وباحوالها وباعتبار صفات متحققون دائم رستا دا کیسه وکړه او د بل څه